الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. خواتین خاموش شي، دلته لاندې درس شروع دی. دی آیت کې خود منافقانو تذکره وا چې کله مسلمانانو ته فتح ملاو شي نو دی وی چې هم ستاسو سره او نمولم پکې سره کې او که چېرته کافرانو د پاره څه حصې یعنی اغه ته غلبه ملاو شي نو دی کافرانو ته وی چې موږ د مسلمانانو سره او موږ پتا سو باندې غالب شوو خدای باوجودم موږ داسې تدبیرونه اختیار کړو چې تاسو د مسلمانانو د سزا نه او د هغې د طرف نه د قتل نه بچ کړئ ونمنعکم من المؤمنین موږ تاسو بچ کولی موږ که هلته وو د دې مطلب دا دی چې هلته موږ داسې تدبیرونه اختیارول چې مطلب هم ستاسو بچ کولو او حقیقت کې خبره هم دا منافق خدا فالله يحكم بينكم يوم القيامه نو دې ټولو ته اوس خطاب دی چې الله به د قیامت پر ورځ تاسو فیصله وکړي نو قیامت پر ورځ باندې فیصله څه مطلب یعنی عملی فیصله ورنه فیصله خو دنیا کې شوې ده هغه دا فیصله شوې ده چې مؤمنان په حق دي او منافقان تباب د خدای دشمنان دي و عملی فیصله دا معنا ده چې مؤمنانو له بهالته جنت ورکی او منافقان به په الدرک الاسفل من النار او جهنم ته کافران به جهنم نو دا فالله يحكم بينكم يوم القيامه مطلب دا ہے نور زینو کوم دا آیت راځي دینه مطلب عملی فیصله یعنی فیصله به عملی شي اوس کله عملی شوی نه ده خدا ورپسې آیت چې ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بالکل با الله تعالی مقرر نکی د کافرانو د پاره په مؤمنانو باندې سبیلا لار نو سبیلا نه مطلب څه دی یعنی غلبه نو دې آیت باندې ځان پویول غواړي ځکه چې کله کله د کافرانو د پاره غلبه وي نو دا غلبه بیا څنګه ده نو اولنې خبره خدا ده چې د سبیلن مراد غلبه ده د دلیل په لحاظ دویمه داسې غلبه ده چې هغه غلبه د مؤمنانو استیصال وکړي مؤمنان د دنیا نه ختم کړي بیخو بنیادی وباسي دا نظریه ختمه کړي نو د دلیل په لحاظ باندې چرته کې مسلمانانو باندې کافرانو غلبه نه کړي او داسې غلبه هم چرته دنیا کې کافرانو ته نه ده میلاو شوی چې مسلمانان بالکل د بنیاد نه ختم کړي او د نظریه سره ختم شي داسې غلبې په دې بيدینه نظریات راغلي دي دا چې څومره بيدینه نظریات دي نو تاسو ګورئ چې انساني تاریخ مرتب شوی د آدم بابا نواله د اوسه پورې ټول نو خدای خبر چې څونه نظریات پیدا شو د کفر او د شرک او د الحاد او د بيدینه بشمیر عقیده او فکرونه او نظریه جوړ شي او هغه بیا اخر کار په خپل مرګ باندې مړې شوې په خپل طبيعي مرګ باندې او ستاسو نمونه صرف په کتابونو کې دي او کله خو د ځینو په کتابونو کې نوم نشته او اسلام د اول ورځې نه والا تر دوسه پورې ژوند دی البته دا چې کله کله ینالون منا وننال منهم کله مسلمانان غالب کیږي کله غیر مسلم غالب کیږي
نو دې غلبه کې په حقیقت کې ژوند دی د مؤمنانو دا هم د مؤمنانو د ژوند ذریعہ ده دا همیشه د پیغمبرانو طریقه هم دا تیره شوې ده ټول عمر داسې نه کېږي چې ټول عمر حق همیشه غالب وي ورنه بیا خو د منافق او د غیر منافق پکې پته نه لګي چې ټول عمر د اسلام غلبه او سیاسي غلبه هم د اسلامي نه بیا خو به هغه خلک ډېر زیات چې کوم چالاک خلک دي نو هغه به بیا ټول میدان به د هغې سره یو دا چې کوم مخلصین خلک دي دا غریبانان به څوک په څه کې حسابوي نه نو د مخلص او د منافق پته به نه لګي دا خو پته د دې دپاره الله تعالی لګوي حتی یمیز الخبیث من الطیب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب دا سي یو قسم حالت باندې ځکه چې په دې کې بیا د پاک او د پلیت پته نه لګي نو دا د پاک او د پلیت د فرق د لپاره الله تعالی کله مؤمنانو له غلبه ورکړي او کله پکې نور لم غلبه ورکړي چې کوم سره د غلبې مرګره نو هغه بیا د بل طرف ته زور کوي لکه چې هغه د بری مرګره دی نو یو معنا ده چې الله تعالی به کافرانو له داسې استیلاء او داسې غلبه نه ورکوي چې د هغې په نتیجه کې به بالکل مسلمانان د دنیا د مخ نه ورک شي حالان کې ډېر لوی سیلابونه او طوفانونه راغله په مسلمانانو باندې خاص کر پر تاریخ کې د تاتاریانو کوم سیلاب او دا خو ډېر زیات سیل ده د دې خو سره جواب نه دا اوس چې کوم تهذیبي سیلاب راغلی دی د دې مغرب د طرف نه خو د هغې باوجود هم دا هلته خلک را پیدا کېږي او دلته هم را پیدا کېږي او د هغې باوجود هم خلک مقابله کوي لګیا دي نو یو معنا ده دویمه معنا دا ده چې د دلیل په لحاظ سره به چېرته کافر په مسلمان غلبه پیدا نه کړي دی به لګیا دی به شکوک و شبهات پیدا کوي خو د هغې شکوک و شبهاتو جواب به مؤمنان کوي او هر وخت کې به جواب راځي به نو دا خبره لږه غونې قابل غور ده ځکه د دشمن د طرف نه د غیر مسلمو د طرف نه د ملحدینو د طرف نه د یهودیانو د طرف نه د عیسایانو د طرف نه چې په مسلمانانو باندې کومې شبهې راځي نو هغه شبهې اکثر عقلي شبهې مطلب دا دی چې هغه عقل معیار ګرځوي عقل نه تله جوړه کړي خپله یو تله یې جوړه کړې ده او په هغه تله باندې ستا خبره تلي نو دې وخت کې لږه هوښیارتوب پکار دی دا خبره ډېره زیاته اهمه ده هغه دا چې ته د هغه بل د هغه مد مقابل هغه معیار او هغه تله ومنې نو ګویا کې نیمه جګړه تا وبیلله دا مناظرې چې کومې که نه دا بحث د مناظرو بحثونو کتابونه چې چا ویلې رشیدیه وحیدیه وغیره داسې نور د مناظرو علم المناظره ځانله مستقل علم دی چې دا علم چا زده کړی نو هغې کې یو خبره دا ده چې ستا د چا سره بحث دی او مناظره ده نو چې ته په کوم میدان کې ډېر زیات تکړی او قابل نو کوشش وکړه چې ستا هغه مخالف ته هغه میدان ته راولې او دا یوازې په بحث کې نه دا په عملي جنګ کې هم دا کېږي دا خلک وایي د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ولې دا جنګونه ډېر زیات به ګټل ځکه د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه تکنیک دا و طریقې دا و چې هغه به د دشمن په خوښه جنګ نه کو هغه به په خپله خوښه جنګ کو ته به ویل د خپله خوښې جنګ او د دشمن د خوښې جنګ څه مطلب دا دی چې کله به دشمن غوښتل چې جنګ دې وشي نو ته به دې ته سوچ کوو چې دی ولې په دې وخت کې غواړي دی ولې په دې میدان کې ما سره جنګ کول غواړي ځکه چې دې میدان کې د تیاری ده نو ته به دې ته کتل چې زما په کوم میدان کې تیاری ده نو دشمن دې په هغه میدان کې ما سره جنګ نو کله به د پسپایي اختیار کړو پسپایي به اختیار کړم دشمن به دا وی چې دا جوړې وتښتېده او همت پکې نشته مقابله نشي کولی خو ده چې به پسپایي اختیاروله نو دی به هغه میدان ته چې کوم میدان به د ده د مطلب و نو چې هغه میدان ته به دشمن راوستو نو بس بیا به یې ورته سم کار به یې وکړو دا بیا رستو بیا دا صلیبیان بیا رستو دی ویلی دي چې اوهو دا د صلاح الدین ایوبي چې دا کوم تکنیک دی نو په هغه وخت کې دا څومره جنګونه مونږ بیللي دي مونږ په دې غور نه و کړی چې د ده جنګي تکنیک او جنګي هغه چل او هغه طریقه څه ده مونږ نه وه معلومه کړې ځکه مونږ ته پته ځکه مونږ د ده په مقابله کې جنګونه وبیلل نو طریقه بنیادي دا ده دارنګې په بحث او په مناظره کې هم دا ده یو سړی په
علم نحو کې ډېر ماهر دی او د هغه مقابل چې دی هغه په نحو کې کمزوری دی، دته پته ولګي چې دی خو په نحو کې کمزوری دی، نو دی داسې چل ول کوي او هغه د نحوې د میدان ته راولي، چې راولي بس په خپله بیا هغه وبیلله یا چې هغه په میدان کې نه دی. نو داسې د دې موجوده زمانې د ملحدینو طریقه هم دا ده. د ملحدینو طریقه دا ده چې هغه تا باندې اعتراض کوي په اسلام، نو هغه تا د عقل میدان ته راولي، چې د عقل میدان ته راولي او تو سره یو ځل دا ومنې چې آو دا ته چې د عقل لپاره کومه کسوټي او کوم معیار تا مقرر کړی دی، په دې معیار به ټولې خبرې ته چې په هغه معیار یې تلې، خو بس بیا خبره لاړه. ځکه د اسلام تعلیمات چې کوم دي نو دا خو ته په عقل نشي تللی، ولې پې نشي تللی؟ نو ما یې ته دریاب په لویشتو باندې میچلی شي، دریاب سمندر په لویشتو کا، اما ته ووایه د دې د کراچۍ د سمندر د کراچۍ د دې ساحل نه واله د مینوړې پورې دا څو لویشتې دی، نو ته به یې یو لویشت کوم دا بله لویشت خو رانه ضایع کېږي. نو چې ته دا محدود سمندر په لویشتو کولی نه شي، نو ته اسلام تعلیمات په دې ورکوټي عقل باندې څنګه تلې؟ دا خو محدود دی. دویمه دا ده چې عقل په هغه معاملاتو کې کار نه کوي چې کوم ماوراء العقل دي. ګوره خلک وایي د اسلام خبره د عقل نه بهر دي، د عقل نه بهر دي که د عقل نه مخالف دي، په دې خبره ځان خلاف د عقل نه دي، خو ماوراء العقل دي، عقل ورته رسي نه، د عقل د رسایه نه ډېرې زیاتې اوچتې دي دا خبرې. او ته چې په خپل کوم عقل باندې تلې نو ستا د عقل د هغې رسایه نه ډېر زیات لاندې دی، د هغه معیار نه ډېر زیات لاندې دی، او ته هغې نه دې تله جوړه کړې ده. نو د دې ساده مثال بل هم درته ووایي، د لویشتو کولو نه علاوه درته یو بل مثال هم ویم. سره زر دي سره زر، نو چې زما او ستا په دې کې اختلاف راشي چې زه وایم چې دا سره زر دا یو رتی دي، او ته وایې نه دا یو رتی نه دي، دا کم دي یا زیات دي، او ته ما ته وایې چې راځه چې اوس ویتلو، نو چې ترک لی یو شو، ترک پېژنې چې بوس پې تلي هغه اوسپنې پې تلي، او په هغې باندې موږ دا یو رتی سونه په هغې کې واچوو، نو ته به یې ګټې که زه به یې ګټم. خبره ختمه ده. چې ستا خوښه ده چې تا وله بوتلی، ته به ما ته وایې چې وګوره که نه یې دی که نه دا کم دي که نه دي، نو زه دا ته ثابتولی شم په رتی، په هغې کې رتی معلومېږي. نو کوم شی چې د کوم شي د تللو دپاره دی په هغې هغه شی تله، کل شی بمیچهې مې درته وختي د دې دپاره ووایي. سونه په ترک نه تللی کېږي، د بوسو په تله نه تللی کېږي، د اوسپنې په تله نه تللی کېږي، او ته سونه د اوسپنې په تله تلې، د سونې ځان له تلې هغه بلکل هغه ذرې معلوموي، هغه پوینټونه هم معلوموي. نو په هغې ځکه ته نو عقل د دې دپاره نه دی. ها دا یو خبره ده چې د عقل نه پې ته کار اخیستی شي، د دواړو خبرو کې فرق دی. عقل نه پې ته کار اخیستی شي، داسې دلیل نشته د دشمن سره چې زه هغه په هغې جواب باندې پویولی نه شم، زه به یې پوی نه کړی شم، نو دا به زما کمزوري، خو اسلام کمزوری نه دی. دا ته ویلی شي چې هلکه دې سړي د جواب ونه کړو، نو زه به جواب ونه کړی شم، زما نه به ممکنه ده زه به خطا شم په یو ځای کې. خو عقلي دلایل د نه خلق غواړي. یو مثال زه تا ته وایم، مخکې مې تا ته ویلي غالبا چې برطانیه کې ما تقریر کوو په دې ښځې په دې حقوقو باندې، نو یو ماشوم هلته نه پاڅېده او ناست پکې داسې وایي تا چې وایې چې دا یا مور او یا ښځه نو اسلام وله دا وایي او دا وایي، زه نه مور جوړېدل غواړم او نه ښځه جوړېدل غواړم، ما لپاره په اسلام کې څه دي؟ اوس چې ته دا په دې خبره باندې پوهېږې چې نه دا چل دی او تا دپاره په اسلام کې دا دي او فلان دي، اوږدې قصې په ځای باندې ما ورته فوراً ساده ووایي، ما ورته وایي چې دا راته ووایه چې ستا مور نه ښځه جوړه شوې او نه مور جوړه شوې، نو ته به دلته پیدا وې ولاړه به وې، نه به ومه. نو ما ورته چې ستا مور ښه وکړه چې ښځه جوړه شوه او مور جوړه شوه، که بدې وکړه چې ته یې راوړې او ته یې رالویه کړې، وې دا خو یې ښه وکړه، نو مې دا ښه ته ولې نه کوې؟ چې دا کار ښه و نو دا ښه ته ولې نه کوې؟ چې کله ستا د معاشرې نه د اخیستو موقع وه، نو په هغه وخت کې خو ته خوشحاله وې چې ماله راکوه چې زه رالویېږم، خو چې کله ته اوس په دې پوه شې چې اوس ما تاجت نشته چې د چا نه څه والم او د ورکړو موقع راغله چې ته هم دې معاشرې له څه ورکړه، نو ته د فرض او د قرض نه تښتې، اوس دا غداري ده. وی بس زه پوه شم زه چا دوکه کړې، خپله خبره واپس هله. داسې نشته د خدای په دنیا کې چې ته به یو خبره په اسلام باندې اعتراض وکړې او د اسلام سره به د هغې خبرې جواب نه وي. البته دا خبره به په ذهن کې تیرې تازه ساتي چې د دشمن میدان ته به نه ورځې،
کوشش به کوي دشمن خپل میدان ته راولي. اوس په دې موجوده دور کې تاسو ته علم دی د مخکې ورځو کې مې د یو صاحب تقریر واورېدو او کتاب هم لیکلی دی. نو هغه وایي چې دا د مسلمانانو سره د زړونو خبرو جوابونه به وي خو د یوې خبرې جواب د مسلمانانو سره نشته. د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو وخت به داسې راشي چې تاسو به خلکو ته وایئ چې د ټولو کائناتو خالق الله دی، د عرش الله تعالی پیدا کړي دي. نو یو سړی به داسې را پیدا شي چې تاسو ته به وایي چې د عرش الله تعالی پیدا کړو، نو الله تعالی چا پیدا کړ؟ نو نبی علیہ السلام فرمایي په دغه وخت قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي او د ګس طرف ته داسې چوف کې او وایي چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. الله تعالی خوشاله چې الله مې رب دی او اسلام مې دین دی، محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ عراق ته راغلی نو هلته کې په یو مجلس کې داسې وي، یو مجلس کې ناسو خبرې کولې درس کو په مجلس کې یو سړی پاسې ورته وی چې وایا ارس خدای پیدا کړی، خدای چا پیدا کړ؟ نو ابو هريره ته نو چغه کړه به صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم. ګوره نبی علیہ السلام ویلو کنه چې داسې خلک ورا پیدا کیږي، دا غیر پیدا شو او هغه باندې چغه واله وې ته شیطان. بل روایت کې دا راځي چې تاسو وته دا وایي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت چې څوک د ته وایي چې الله تعالی چا پیدا کړ، نو ته دا وایا چې الله تعالی مخکم خالق او ننم خالق دی بیا هم خالق دی. امام ابن تیمیہ رحمه الله کوم مشهور رساله ده د عقل او د نقل په منځ کې د اختلاف چې د صحیح نقل او د صریح عقل په منځ کې تضاد نشته. دفع التعارض بين العقل والنقل په نوم باندې هم دا رساله ده، او دفع التعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح مختلف نمونه رساله موجوده ده پدې. نو هغه رساله په دې موضوع باندې ده چې د عقل صحیح او د نقل صحیح په منځ کې چې صحیح عقل له او صریح عقل له او صحیح نقل له، یا په نقل کې کمزوري نو جدا مسله او یا په عقل کې کمزوري نو جدا مسله، خو د دوړو کمزوري نشته، نقل هم تاسو صحیح راغلی او عقل هم صحیح استعمال کړی، نو دې دوړو په منځ کې تعارض نشته. هغه کې امام ابن تیمیہ رحمه الله د پخوانو مشرانو یو قول مشر نوم خې نه دی اغسته، وي مخکې مشرانو دا ویلي دي چې د دې حدیث مفهوم دا نه دی ستاسو مخکې څوک دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، څوک دا وایي چې خدای چا پیدا کړو، نو ته هغه ته دا ووایه چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقل هو الله احد الله الصمد. وایي د دې جواب مطلب څه دی؟ هغه وایي د دې جواب مطلب دا دی چې جوابونه دوه قسمه دي، یو ته برهان وایي یو ته استعاذه وایي. هغه وایي دا استعاذه جواب دی. او د دې مثال پیش کړی مشرانو سالکینو، د دې مثال داسې پیش کړی دی چې ته په لاره باندې روان یې او یو سړي سپی خطرناک سپی دی او هغه سپی په تا باندې را منډه کړه، نو یو طریقه د سپي د دفع دا ده چې دا سپی په کاڼي وولې ګزارو له ورکړي ویې، او دویمه طریقه د سپي دا ده چې دا کور هغه مالک ته ووایي چې صاحبه دا سپی دې بند کړه. نو دا طریقه ډېره زیاته مزیداره ده، ځکه که ته په سپي باندې ګزار وکړې نو کیدای شي هغه مالک تا ته دا ووایي چې یاره دا دې څه وکړل یا دا خو ته نه شي چلی او داسې وویرېدې دا دي هغه. خو هغه مثال د دې پوهولو دپاره ذکر کړی دی چې دا خو د شیطان شاګرد دی چې ما ته وایي چې خدای چا پیدا کړ. نو د شیطان د دې شاګرد او دا شیطان هم خدای پیدا کړی دی او دا شاګرد هم خدای پیدا کړی دی. نو موږ به الله تعالی ته وایو چې خدای پاک دا خو ستا سپي دي او زما نه یې کورې کړه ما عقیده خرابه نه کړي، نو دا پکې ټولو نه ښه طریقه ده. د دې زمانې یو صاحب دی، صاحب سکه خو هغه د ترکیې هغه ګولن یادو فتح الله ګولن، هغه کتابونه لیکلي دي وایي چې دا خو د دې مطلب دا شو پیغمبر باندې خدا سي برای راست اعتراض نه کوي، نو پوهیږي کوی دا مسلمانان وایي چې مسلمانان وایي چې تاسو باندې څوک دا اعتراض وکړي نو تاسو د هغې مبارکه دا وایي چې استغفر الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هو الله احد الله الصمد، بده ځان ته بچ کې، ځکه چې د مسلمانانو سره د دې خبرې جواب نشته، مسلمانانو سره د دې خبرې جواب نشته.
نو بیا په خپل وی ما سره د دې خبره جواب دی نه ما وکړه چې دې به جواب کوي نو هغه جواب کړی دی چې یاره دا چې ارشو خالق کیږي نو هغه بلم خالق دی نو بیا بلم خالق دی نو بیا بل نو دا خو دور او تسلسل دی دا دور او تسلسل نه منطق یو عامه خبره وای دا خو دور لازمي دور دی ته وایي چې دی خالق دی او مخلوق هم دی نو دور معنا دا خبره بشور لی خو دی به یو دغه یو دی به خالق بم یو مخلوق بم او کته وای چې دا سلسله به چلیږي نو دا خالق غبل له خدای خالق شوک دی نو دا خو بل له دا خالق شوک دی نو خو بل له نو دا سوال فوړو ختميږي نه نو دا سوال په یو ځای خامخا ودرېږي وای دا جواب دا دویم جواب هغه دا کړی دی چې یو سلسله ده د مخلوق نو سلسله د مخلوق خامخا په یو ځای باندې بندول پکار او واجب الوجود دی ته وای چې هغه د مخلوق د سلسلې نه باري نو ما چې دا کله د دا شی وګټو نو ما دا کتابونه په ځای کې خو د خدای پاک نه دعا وغوښته چې خدای پاک د دې جواب هم مال راکې په ذهن کې دا جواب خدا څنګه دی وایي دا د دې جواب کو ته عام سره نشي مطمئن کولای نو الله تعالی فورا ذهن ته خبر را کلیک کړه او بیا یو مرګ راته وی چې چین کې څوک کافر دی مرتد دی مسلمان خو نه دی غیر مسلم دی هغه په ما دا اعتراض نو هغه ته مې وی چې دا جواب ولورک نو هغه دې جواب په باره کې بیا جواب نه دی کړی هغه جواب باندې ځان پوي کا جواب دا مثلا زه تا په دې باندې پویوم چې دا په دې لار تر روانه او دا غر دی او دلته په دې لار کې دا کلا او پټی دي نو چې ته شل کاله په پټی په دې لار روانه او دا ته ګوره دا پټی لکه دا مدرسه اوس 15 کاله مخکې نه و څو کاله وشو مرسته درې کاله مخکې دا مدرسه نه و دا شل دی نو چې په دې لار وشو تل نه هغه به دا تاسو نه کوو چې دا ازمکه چا جوړه کړه ځکه چې هغه به چې ازمکه خاصم دا د مخکینه درې تاسو نه کوم خو چې وس په نه راغله وس په دې ځای راشي نو چې دې جمعه ته وګوري چې لکه دا مدرسه چا جوړه دا جمعه چا جوړه نو څوک به ته چې دا مولانا امین الله ځکه چې دا جمعه مخکې نو دا مدرسه مخکې نو اوس جوړه د دې کائنات مبارک د دې خبره تاسو کول خو سړی حق لري چې دا کائنات مخکې نو او بیا جوړ شو نو زه د دې خبره تاسو حق لرم او تعالی د دې خبره تاسو حق در کوم چې ته ماته دا وې او د مانه تاسو کې د بلچانه تاسو کې چې دا کائنات چې نو دا چا پیدا کړ په خبره پوهیږي ځکه دا کائنات نو څنګه نو دا خدای مو چې نو عقل مو چې نو او موجوده زمانہ کې ساينس مو چې نو د دې زمانه ساينس وې دا نو دا بالکل دا نشنه د نتنګ نشنه د عدم نه پیدا شوی حتی کې اوس ساينس دا پرو کړی دا چې دا انسان د دې ځمکې مخلوق نه دی دا د بل ځای نه پیدا شوی راغلی دا ساينس دا وایي بالکل او دې لرال اول به دا په ځمکه پیدا اوس دلایل وایي مثلا یو دلیل دا وایي و انسان د دې ځمکې مخلوق نه دی کوم ځای نه راغلی وایي دا چې د بل ځای نه راغلی نو اول وایي دا د مریخ نه راغلی دی اوس وایي د مریخ پته نه لګي خو کم سے کم دونه پته لګي چې دا د داسې ځای نه راغلی دا پیدا شوی بل ځای دی دا لوی و په لویوالي دلته د ځمکې ته راغلی دی په کوم ځای کې چې دا پیدا و په هغه ځای کې ګرمي هم ډېره نه وه او په هغه ځای کې یخني هم ډېره نه وه او حدیث کې راځي جنت هغه ځای دی چې په هغې کې به نه ګرمي او نه به څه یخني لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا دا ساينس اوس دا وایي ولې وایي وایي ځکه چې د انسان نه علاوه چې دا باقي کوم څاروي او مخلوقات دي چې دا په دې ځمکه پیدا دي دا د دې ځمکې د انوار برداشت کولی شي یو ورځ 2 ورځې 5 ورځې هفته 10 ورځې انسان دا نشي برداشت کولی انسان د څاروي په شانتې ګوره دا کوم څاروي په دې شړو غرونو کې او په یخنۍ کې او په ګرمۍ کې او په څه کې او په څه کې دا سیږي ګندي انسان داسې نشي انسان دې ګرمۍ ته دین ورته پته ولګېده چې دا انسان دا سرمن چې ده که نه دا د دې خبرې حل وایي چې دا انسان په هغه ځای کې پیدا و چې دا دلته کومه ګرمي ده که نه دا ګرمي هلته نه وه ځکه د بل ځای نه راغلی ځکه د دې ګرمۍ نه دی خرابېږي یا د دې یخنۍ نه دی خرابېږي دا دې ولې خرابېږي دا باقي چې دلته پیدا دي دا دې نه خرابېږي د دې ځمکې دا کوم مخلوق دی دا چې دلته پیدا دا دې نه خرابېږي دا انسان ته خرابېږي وای دا ته ځکه خرابېږي چې دا انسان په هغه ځای کې پیدا و چې په کوم ځای کې دا ګرمي او دا یخني نه وه نو کوم ځای نو الله تعالی ما په جنت کې پیدا کړو کنه نو دا دومره چې په هغه ځای نه د ښي طرف نه په الله دا غوږ نشي نو په ښکاره یې ولې نه وایي چې الله تعالی وایي چې ما بل ځای پیدا کړی او بل ځای پیدا جنت کې پیدا
نو دا مې درته ځکه وویل چې اوس انسان په دې باندې پوه دی چې دا دنیا نه وه، دا کائنات نه و، دا د نش نه پیدا دي. نو چې دا ټول کائنات د نش نه پیدا دي نو د دې کائنات په باره کې دا سوال ټیک دی چې دا خو یو ځل نه و، نو دا چا پیدا کړو؟ اوس ته ماته دا وایې چې خدای چا پیدا کړو، نو زه تا نه دا تپوس کوم چې ته د یو څیز په باره کې دا تپوس کول چې دا چا پیدا کړو، د دې نه مخکې دا خبره زده کول غواړي چې دا شی نه و او بیا پیدا شو. لکه تا ته مې دا کائنات نه و بیا پیدا شو، نو چې نه و بیا پیدا شو نو ته تپوس وکړې چې نه و نو بیا چا پیدا کړو. نو چې ته زمانه دا سوال کوې چې خدای چا پیدا کړو، نو تا باندې مخکې دا لازمه ده چې ته به مخکې دا ثابتې ما ده چې یو وخت په دې کائناتو کې داسې تېر شوی چې خدای پکې نه و، نو ځه ته نرشه او دا خبره ثابته کړه. څو پورې چې تا دا نه ثابته کړي چې دا کائناتو کې خدای نه و، یو زمانه داسې وه چې خدای پکې نه و، نو چې څو پورې تا دا نه ثابته کړي ته د دې خبرې حق نه لرې چې زمان دا تپوس وکړه چې چا پیدا کړو، خدای چا پیدا کړ، معنا خو دا ده چې ته دا ویل غواړې چې دا خو نه و نو چا پیدا کړو. نو زه یم دا ته څنګه د کوم ځای نه وایې چې دا نه و، دا نه و به ته څنګه ثابتې؟ ته مخکې دا ثابته کړه چې یو دور په دې کائناتو کې داسې تېر شوی و چې خدای پکې نه و، نو بیا زمانه تپوس وکړه چې دا خو پکې نه و نو دا چا پیدا کړ. زه وایم دا خبره ته نشي ثابتولی او دا خبره به ته دا قیامته پورې ثابته نه کړې. او چې دا دې نه ثابته کړي نو زمانه څنګه تپوس کوې؟ ته زمانه څنګه تپوس کوې چې خدای چا پیدا کړو؟ ځکه ته مخکې دا ثابته کړه چې خدای یو ځل نه و، نعوذ بالله، نو دا ته نشي ثابتولی. او که نو ثابته کړي نو زه بیا به ګورو که تا چا ثابته کړو، زه خو یم ته د قیامت پورې دا نشي ثابته، قیامت پورې دا نشي ثابتولی. تا زما پر دلیل ورسېدی؟ اسانه خبره، سیده ساده خبره، سیده ساده خبره. شی نه وي نو بیا پیدا شي نو ته ووایه چا پیدا کړ. خو چې د هغه نشوالی پیدا کول خو مطلب یې دا دی که نه، پیدا څه ته وایي؟ نه نو پیدا شو، هلکه فلانکي زوی پیدا شو، د فلانکي لور پیدا شو، نو څه مطلب دی؟ چې زوی پیدا شو نو څه مطلب دی؟ چې مخکې و؟ خو نه و که نه. پیدا د هغه چا دپاره وایي چې نه و، نو ته دا سوال څنګه معنا کوې چې خدای پاک چا پیدا کړو؟ او تا د اوسه پورې دا نه ثابته کړې او نه ثابتولی شي، نه بل چا ثابته کړې ده چې په دې کائناتو کې یو داسې دور و چې خدای پکې نه و. نو که کم کسان پرې نه پوهېږي نو دا دلیل مه وایه، هغه چا ته یې پرېږدی چې څوک پرې پوهېږي. په خبره ورسېدي تاسو؟ نو ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، دا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ته داسې سوال نشي کولی چې د هغې جواب د اسلام سره نه وي. ما سره به جواب نه، زه به کمزور یم، ما فکر به کمزوری، زما علم به کمی، ما دا دعوه نه ده کړې ټوله دنیا علم ما سره دی، نو ما له به نه راځي، بل چا له به ورځي، بل چا له نه ورځي نو بل چا له به ورځي. خو دا ته نشي ویلی چې اسلام سره دې خبرې جواب نشته. بله خبره ذهن کې دا کېنول غواړي چې دا کوم عقلي دلیلونه چې خلک وایي، عقلي دلیلونه چې خلک وایي، نو دا عقلي دلایل چې دي دې کې هم کمزورۍ. تقریبا اکثریت د مفسرینو دا دلیل ذکر کړی دی د الله تعالی د توحید په باره کې او د الله تعالی د یووالي په باره کې او د وجود په باره کې چې البعرة تدل علی البعیر، پچا په اوښ دلالت کوي، وآثار الاقدام تدل على المسير. دا لفظ د مسیر دا مصدر دی خو په معنا د فاعل دی، یعنی مسیر. وایه مسیر خو معنا به د مسیر ځکه مسیر خو سیر ته وایي. نو آثار الاقدام تدل على المسیر، چې نښې مڼ وي نه مڼ ورته وایي په پښتو کې، نو ته به پوه شې چې څوک تللی دی. نو دا دلیل خلق وایي او د عامو خلکو ګورې ستاسو به دا رایي چې دا دلیل چې ته پیغمبر ویلی دی نو ګوره دا پیغمبر نه دی ویلی. که د چا دا رایي چې دا دلیل صحابي ویلی دی نو دا صحابي نه دی ویلی. که د چا دا رایي چې دا دلیل امام ابو حنیفه ویلی دی نو دا امام ابو حنیفه نه دی ویلی. دا چا ویلی دی؟ کوم تفسیر چې راغلی نو هغه راواله وی وسئل اعرابي، یو باندې چې له تپوس شو چې ته خدای منې؟ نو هغه ولې نه منم؟ ځکه چې البعر تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير، فالسماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج والبحر ذات أمواج، أما تدل ذلك على
علام الخبیر. نو دا یو باندې چې دلیل دی، دا د پیغمبر دلیل نه دی، دا د صحابي دلیل نه دی. ولې نه دی؟ ما ته یاد دی مونږ طالب علمانو په دې درګۍ کې مونږ سبق، او په هغه زمانه کې دا سوشلیزم غلغله ملغله ډېره زیاته وه، او په هغه زمانه کې دا 74 75 76 زمانه وه. نو د افغانستان نه لږ لږ خلک به داسې راتلو. نو ما ته ښکاري په هغه زمانه کې یو طالب علم، ما ته اوس هم دغه شکل یاد دی چې هغه افغانی و او راغلی و مدرسې ته. نو هغه به دا وایي چې هلته په کابل کې مونږ په یونیورسټۍ کې سبق، یونیورسټۍ طالب علم و بیا مدرسې ته راغی، وایي چې هلته به مدرسې کې به یونیورسټۍ کې مونږ سبق وي، نو مونږ باندې به خلکو دا اعتراضونه کول. نو بل یو افغانی ملګری و، هغه هم زمونږ نه مشر و، هغه ما په خیال دوره کوله، مونږ دا واړه کتابونه شر جامع او دا بلا مطلب. نو هغه وخت کې هغه وایي چې ما د یو کافر سره دا مناظره وکړه، نو هغه کمیونسټ وایي په دې اعتراض د دې سوال په جواب کې په ما بل سوال وایي د دې سوال څه جواب نو خو کشرانو خو غم کې اخته شو چې داسې پلان جواب دی، هغه په دې اعتراض جواب. هغه وخت مونږ ته دا پته نه وه چې دا د یو باندې چې دلیل دی. مونږ ویل دا پیغمبر علیه السلام دا دلیل ویلی، یا صحابه ویلی، یا امام ابو حنیفه ویلی، مونږ په غم کې اخته شو. هغه د اعتراض جواب شو، هغه وی دا ته چې وی چې من په سړي دلالت کوي چې په دې لاره سړی تللی دی، یا ته چې دا وی چې دا پچه په دې اوښ دلالت کوي یا په اوښه دلالت کوي. وی دا خو دا پچه په دې اوښ دلالت ځکه کوي چې ما یو ځلې لیدلی دي چې اوښ پچې کولې. نو ما ځکه وایي چې کوم ځای کې اوس زه اوښ نه ینم، خو چې پچې وینم نو ما یو ځل لیدلی و که نه چې اوښ پچې کړی وي. نو چې زه اوس ورته وګورم چې پچې وینم، نو زه وایم چې دا خو هسې د ځانه نه دي، دا خو به چېرته اوښ کړي. نو دا زه چې دا پچه د اوښ په دلیل په وجود باندې دلیل ګرځوم، نو ځکه چې ما لیدلی و چې اوښ او د پچو په منځ کې یو تعلق و. یا زه چې په دې لاره باندې سړی وینم چې هغه ځي، نو د هغه د خپې یو منډي، د هغه د بوټ یو چاپي، نو دا ما ولیده چې سړی روان و او چې په ځمکه قدم یې ښوده، نو د هغې قدم من جوړېده. نو اوس که سړی نه وي، نو زه د دې من نه دا ویلی شم چې سړی په دې لاره تللی و. نو تا کله لیدلی دي چې خدای پاک د اسمان او ځمکې جوړول، او بیا نعوذ بالله خدای پاک ستا د نظر نه غایب شو، او د هغې نه اوس ته وایې چې یاره ما یو ځل لیدلی و خدای پاک چې د اسمان او ځمکې جوړول او د انسانانو پیدا کول. نو اوس که هغه نه مینم زه او څوک یې نه مني را سره، نو هم زه وایم چې دا به هغه سړی و چې چا یو ځل لیدلی. نو دې جواب خو بیا د مونږ سره نه و. تاسو سره جواب شته؟ تاسو به وایئ ته مونږ، نو زه تا تېره کوم ورته، تا ته پته لګوم چې داسې په ډوډۍ خوراک کار نه کېږي، د ښه مزېداره بړستن ته ډډه ووایي او سم دی چې خدای به خیر کړي. تا نه څه مطالبین دي، ته څه کار وکړه. نو هغې نه بعد چې ما سوچ وکړ، ما وایي چې دا پته ولګېده د قرآن دلیل دی او د انسان د عقل دلیل نه دی. زه اړو دا دلیل پیش کوم، زه دا دلیل پیش کوم چې قرآن ما ته دا وایي. مثلا قرآن دا وایي، قرآن دا وایي دا کائنات او دا ځمکې الله تعالی وایي ما پیدا کړي. قرآن دا وایي چې دا قومونه چې تباه شو دا ما تباه کړو. وایي دا چې د نوح علیه السلام سیلاب راغی دا پې ما راوسته. وایي چې دا په عادیانو او په سمودیانو باندې دا زلزلې او دا کاڼي په لوط علیه السلام په قوم راغله دا پې ما. وایي دغه فرعون چې دا د خدایۍ دعوه یې کړې دا په سمندر کې ما ورډوب کړو. بل څوک داسې شته چې داسې خبرې وکړي؟ د دې کائناتو دعویدار بل څوک شته؟ الله پاک وایي د دې کائناتو دعوه، دا کائنات زما ده. وایي دا ځمکه زما ده، دا اسمان زما دی، دا کائنات زما دي، دا انور زما دی، دا سپوږمۍ زما ده، دا انسان ما پیدا کړ. تا ته داسې څوک معلوم دی چې هغه دا ووایي؟ هل من خالق غیر الله؟ آیا د الله تعالی خو وایي زه خالق یم، نو تا ته د الله تعالی نه علاوه بل څه دعویدار څوک تاسو ته په دنیا کې څوک معلوم دی؟ په تیره زمانه کې، په موجوده زمانه کې، په ملحدینو کې، په یهودیانو کې، په عیسایانو کې، یاره خو چې په سر کې ښکري شیطان، ښکرو والا شیطان، په دې تمامو د الله نه بغیر چې دا څه مخلوقات دي، په دې کې کوم یو شی دی هغه چې هغه دا ووایي چې د اسمان زما دی، چې هغه دا ووایي چې د ځمکه زما دی، چې هغه دا ووایي چې دا طوفانونه ما راوستي دي، چې هغه دا ووایي چې د انسانان ما پیدا کړي، چې هغه دا ووایي چې د فرعون دله ما ورډوب کړی، چې هغه دا ووایي چې دا قومونه دله ما غرق کړي.
نو زه ځکه وایم چې په دې کائناتو کې صرف یو مدعي دی، یو دعوه کوونکی دی چې هغه وایي زما ده، او د دې دعوې په مقابله کې بل چاړو دعوه ونه کړه. نو ځکه زه وایم چې د دې کائناتو مالک الله پاک دی، ځکه زه وایم چې د دې کائناتو خالق الله پاک دی. او که ته وایې چې نه ته نو ته ماته یا ته ځان وښایه یا بل دعوېدار راته وښایه، چې بل دعوېدار نشته، نه پخوا پیدا شوی او داسې دعوېدار په ورکوټي شیزونو فرعون د څه دعوه کړې وه، وی الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتی، وی دا د مصر حکومت زمانه دنیا ټوله مصر دی چې یو بوډۍ مړی ټول ښار موړ. نو دا هغه خو داسې مثال هغه دنیا ټوله مصر ته ویله، نو ټوله دنیا خو مصر نه و. نو د فرعون نه یې تپوس کړی ته چې خدای نو د مصر نه علاوه پېژنې، شام پېژنې، عراق پېژنې، هندوستان پېژنې، چین پېژنې، نو د هغې مالک شو، د هغې خدای شو. نو ده به ویلې د هغې خدای بل دی، ده به څه ویل؟ ده به د مصر نه علاوه بل څه پېژندل نه. نو داسې راته د اوسه پورې ته څوک وښایه چې زه وایم چې خدای مالک دی، الله تعالی یې رب دی، پیدا کړي م الله دي، ته وایې بل چا پیدا کړي، نو بل څوک راته وښایه. نه دی وایي چې دا نیچر پیدا کړي، نو مې نیچر چا پیدا کړي؟ وایي دغه سوال زه د الله تعالی په باره کې کوم، ما دا ته نه شي کولی ځکه نیچر نه و مخکې، دا خو دا ستا ساینس هم وایي چې نیچر مخکې نه و. زه د نیچر په باره کې یو بل تپوس کوم، زه وایم دا نیچر د بیګ بانګ نه مخکې و که وروسته؟ زه موقع میلاویږي زه په دې باندې ما خیال دی چې لیکلو د نیچر په باره کې زما سوال دا دی وایي دا هر څه نیچر کوي. ما ستا ساینس خو دا وایي چې دنیا چې کومه پیدا ده دا د بیګ بانګ په نتیجه کې، بیګ بانګ پېژنئ؟ وایي غټه دماکه وشوه. وایي شنه و؟ وایي دماکه وشوه. نو تپوس ته وکړه وایي دماکه شی ورانه هلکه داسې دماکه ته تاسو لیدلي دي چې شی جوړ کړو چې دماکه وشي که نه نو یو بلډینګ جوړ شي، یاره مارکیټ جوړ شي، جومات جوړ شي، داسې دماکه هم چې ته اورېدلې. نو د دې ساینسدانانو نه چې چا تپوس وکړي ته ما ته دا ووایې، ته ما ته وایې چې د بیګ بانګ غټه دماکې په نتیجه کې دا کائنات جوړ شو. نو داسې دماکه راته چې ته بله وښایې چې د هغې په نتیجه کې شی جوړ شوی، موږ به د کومې کې دماکې پېژنو، خدای هم دې ته بچ کړي او دا مرګ دې ته خدای وساتي. هغه دماکې دې چې رانول کړي تاسو داسې دماکه وایي یاره جي زه ځان لاریان یم چې دا به څنګه جوړ کړی، خو بهرحال دماکې په نتیجه کې وشي. پوهېږې په خبره؟ هغه په یو علاقه کې چېرته څوک سړی وویل خلکو ته یې ویل چې د ما قدر کوی دا مسلې دله زه حل کومه کني که زه نه وم نو سپي به م وخوري. نو هغې ولې یو مسله راوړه وایي بابا دا مسله راله حل کړه. نو بیا یې ورته ویل چې ګوره که نه د ما خواله راغلی کني چې زه نه وم نو د ما ته دوا کوی کني سپي به م وخوري لیوني. هغه وایي بابا اوس خو شکر دی ته ژوندی اوس خو یې راته ووایه زه پې ځان نه پوهېږم. نو ته خو په دې نه پوهېږې چې بیګ بانګ په نتیجه کې دا دنیا څنګه جوړه شوه؟ خو زه فرض که داسې یو پیدا شي یو استثنایي صورت داسې پیدا شو نه دی خو دی نو چې ته ورته وایې دی نو دی ته په دیوال غویي خېجه نو زه وایم زه صحیح ده یو ساعت دپاره به ومنم. خو دا راته ووایه چې دا نیچر د بیګ بانګ نه مخکې و که وروسته دا زما سوال دا ته چې ورته وایې نیچر دا هر څه کوي نو دا نیچر د بیګ بانګ نه مخکې و که د بیګ بانګ نه پس پیدا شو؟ نو که دا د بیګ بانګ نه مخکې نو بیا د نیچر په نتیجه کې بیا دا نیچر چې جوړول کول او اوس هغه نیچر د دماکې په نتیجه کې ورانول کې نو نیچر څه چلو شو؟ نیچر ته څه چلو شو؟ یو ځل جوړول کول او اوس چې بیګ بانګ کېږي ورانول کوي. او که دا نیچر د دې بیګ بانګ نه بعدي نو په بیګ بانګ کې د دې نیچر بیس کم دی، بنیاد یې کم دی او دا د نیچر دا د بیګ بانګ د کم ځای نه را پیدا شو. ما ته به هغه سورس به راته ښیي، هغه فرست سورس چې ورته ته وایې چې هغه بنیاد دا د بنیاد د دې نیچر بنیاد به راته په دې بیګ بانګ کې ښیي. زه وایم نیچر په خپله مخلوق دی او نیچر په خپله ړوند دی، نیچر سره علم نشته، نیچر سره حکمت نشته. نو چې حکمت ورسره په خپله نه وي، چې علم ورسره په خپله نه وي، چې د مستقبل نه وي خبر، نو داسې ړوند کون داسې بېوسه بېلاسو خپو سونډی بونډی به څنګه یو شی پیدا کړي؟ ته څنګه نیچر ته وایې چې دی خالق دی؟ د دې انسان خالق نیچر دی چې دغه انسان په باره کې دغه په یو خولیه کې، دغه په یو سل کې، دغه په یو ډي ان اې کې دنیا پرته ده. لہذا دا خبره نشي کېدی، دا ته د ځانه لګیایي په خبره تاسو ورسېدئ. نو دا خالق الله رب العالمین دی، بل څوک دعویدار نشته. بس سیده ساده خبره ده، الله تعالی خالق دی، بل څوک خالق نشته. ځکه خلق د نش نه پیدا کولو ته وایي. که ته وایې چې بل څوک شته، ما وایې ما په مخ کې اوس د نش نه شته جوړ کړه، زه به په دې خبره سوچ وکړم بیا چې ستا دا خبره څنګه ده.
اوس دا غز او دا میدان ته بل څوک پیدا کوونکی دی ما وی ته صرف ما ته داسې یو مثال پیش که مچ نه ماشه نه د ماشي وزر نه یو ذره د عدم نه وجود ته راوله یو پیدا خلق د خلقه او یو جوړول دي چې دا راجمع کا او دا راجمع کا او د دینه دا جوړ کا او د دینه دا ټول سيزونه چې چا جوړ کړي دا د خدای د پیدا کیدي د پیدا شو سيزونه نه پای کې ترتیب کړي شی لیکړي دی او شی کم کړي دی او شی مرتب کړي او شی ته جوړ کړي خدا سي یو مثال راته په دنیا کې بثابته یو مثال بثابته چې هغه د نشنشتو د نشنه براته شتره جوړه د نشنه به یو شی شته ځکه قرآن وایي چې لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره دې خلکو خدای ونه پیژند یو مش نشي جوړولې پیدا کړه پیدا ستو پیدا د جنې او تیرا پیدا د نشنه را پیدا دا بل خبره ده مال او په نظر کې دوکا راکې نو څه شی بچو څه چل ورکو کې مال په دوکا واستربه وسحروا اعين الناس واسترهبوهم او دا فرعون سره چې کوم ساحران او غیم دا غلاټه مار جوړ کړو نو رښتیا مار وسه سحروا اعين الناس پسترګو باندې بسو کې دا اوس چې کوم دا دی نوې قصې مې سه د شیطان خو لګیا دی دجال خو لګیا دی کنه جنتونه جوړلې او دا دوزخونه جوړلې دا په حقیقت کې جوړلې نه خو تا ته داسې خی چې دا دی ته به وایې چې دا دي دا چې پخوا زمانه کې په د یونانیانو کې وسړی پیدا شوی و په د یونانیانو نو هغه قوت خیالیه د قبضه کولو یو طریقه هغه ته معلومه وه چې د خلکو په دماغ او په دا مسمرزم نه مسمرزم نو مسمرزم څه شی هغه هم دا شی د خلکو په تخیل باندې او د خلکو په فکر باندې اثر انداز شي او په خپل لاس کې والی نو هغه داسې چل کړو چې خلک راجو جمع کړي ډېر زیات او هغه خپل قوت تخیلی په ذریعہ باندې ار یو سړي د داسې ښکارا شو لکه چې په باغ کې او د بردست محلات یو قالینونه غوړي شړه کې قالینونه غوړېدلي دي او خوراکونه دي او داد مزید د خوراک ټول خلک او بیا داسې پرېښودو سهار چې به د خلکو نه خلکو تپوس کوو چې راپاسېده په شل میدان پراته په تپوس کوي و یاره بیګا خو په محل کې ودو مو راپاسېدم چې د خوب نه نو په شړه دا څنګه کیسه نو دا خو ممکنه دا دوکه خو ممکنه دوکه به تم مال را خو دا چې حقایق لکه الله تعالی چې داسې پیدا کړي دا حقایق دي دا دنیا حقیقت خلکو په دیم سوچ کو دا تاسو ته پته په خوا په زمانه کې به موږ په علم العقائد کې دا خبرې کولې کنه دا شرقایت چې بمبي نو مال به خندار ته چې دا عنادیه دا پکې لا شقیشه هاجي ځینې خلک پکې دي چې هغه عنادي هغه وي اډو سره حقایق شته حقایق الاشیاء ثابته لاندې دا نبراس او دا ګوري کنه شرح مر حقایق وینه ځینې خلک وایي چې حقایق نشته ځینې خلک وایي چې نه حقایق د عند تعبید چې ته وایشته نشته چې ته نشته بس نشته نو موږ به وایو چې دا په خوا په زمانه کې دا کم بیوقوف دا په دې زمانه کې دا بیوقوف شته اوس په یونیورسيټو کې به دې موضوع بحثونه کوي چې هغه وایي چې شی په حقیقت کې دا چې د دې نیوټن چې دا نظریه اضافت خبره د خبره نه پیدا کیږي او ډېر لري شي دا د نیوټن چې کوم نظریه اضافت د نظریه اضافت مطلب څه دی د نظریه اضافت مطلب دا دی چې دا یو شی چې ته وایې چې دا دی نو دا د بل په نسبت دی د عندیات د بل په نسبت دی ته دا فلان کې شی خدي نو مطلب دا دی چې دا غنه خدي دا معنا نه ده چې دا یعنی دې مطلب دا دی چې حقایق دا شنه دي چې هغه آخري حقیقت دی بلکې دا ته چې وته حقیقت وای نو دا د بل شي په نسبت حقیقت دی نو خلق د نیوټن د نظریه اضافت اطلاق بیا په هغه حقایق شرعیه باندې کوي په حقایق شرعیه باندې کوي نو دې مسله کې لګزان به پوهه دا هغه نظریه اضافت په هر شي باندې دا غي اطلاق نه کیږي حقایق د اشیاء په دنیا کې دا ثابت دي دا دنیا شته دا څنګه چې دا صرف د مان نظر دوکا ده دا د نظر دوکا نه ده په خوا په زمانه کې چې خلک وي امام ابو حنیفه یا بل څوک چې عالم
هغه داسې څوک عندیه والا راغلی او هغه ورته ډېر پوهه کړو چې هلکه دا څیزونه شته هغه به نشته نو ده ته پته ولګېده چې دی پیاده راغلی که پاس راغلی نو هغې ورته چې پاس راغلی واسې هلته بار ودرولی ولاړ نو هغه ورته وویل استاد هغه څوک چې مناظره یې کوله ورته یې لاړ شه او د ده دا اس ته بل ځای ته بوت هلته یې خوړ ته چې ته بوت هلته ورته نو چې دی رسخت کوي زه سره نیمه مناظره نن وشوه چې ته اوس نه قلارېږې بله ورځ به بیا راشي بیا په نوره مناظره بیا وګرځېږي په مخامخا نو چې لاړ هلته هغه هسې هلته حقیقتا نو هغه شپې نه نو واپس راغی نو چا سره چې مناظره کوله چې شیزونه هغه ورته ویې شته او د به شیزونه نشته نو هغه ته ویې زما اصل ته ولاړو نه خو دا عندیه خبره ده خو ستا په نیز ولاړو حقیقت کې خو نه وی نه نه وو وی بیخ دی اوس کوم ځای ته خو شی نه مني وی نه نه مالته ودرولی خو تا فرض کړه چې ودرولی او بل فرض کړه چې نشته او ودرولی مشي فرض یو او اوس هم ستا په مزغول کې دا راځي هغه وی یاره جي زما توبه ده دا خو داسې ده مونږ په دې ډوډۍ ګټو په دې طریقه باندې خو د ما هسه وی ښه ده داسې وایه په دې طریقه ځان له خلک په دې ډوډۍ ګټي نو ته یې ورشه هسې هلته ولاړ دی دغه دی حال دی وی خراړی او د یو ډز سره لاړې نو دا پخوا په زمانه اوس په دې موجوده زمانه کې نیوټن را پیدا شو نو هغه وایي نه حقایق نشته وایي دا د اضافت دا د دې بل په نسبت حقیقت دی د بل په نسبت او دا بیا په نظامونو باندې خیر هغه بیا ډېره اوږده خبره نو ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا ته چې خبره کوې نو ته د قرآن نه خبره کوه د قرآن دلایل وایه او د قرآن دلایل چې دي که نه امام غزالی رحمه الله فرمایي وی د قرآن د دلایل مثال د غذا دی غذا روغ لا ناجوړه لا ضعیف لا کمزوری لا بیمار لا معشوم لا لوی لا دیهاتی لا خاری لا تعلیم یافته غیر تعلیم یافته انپړ هر چا له غذا پکار او د فلسفي او د حکمت او د عقل له دلایل مثال د څه شي دی د دوایي او دوایي چا له پکار بیمارانو له خیر د بیمارانو دپاره به دوایي استعمالو خو هسې نه چې دوایي روغ له ورنکړي روغ لپاره ډوډۍ پوره ده روغ له ډوډۍ پکار روغ له دوایي نه ده پکار روغ دوایي خرابوي بیا ها آخري خبره په دې سلسله کې دا موره چې قرآن مجید دې ته دلایل نه وایي وایي په دې کې دلیلونه شته قرآن ته برهان وایي خو په دې کائناتو کې چې کومې نښې دي دې ته قرآن څه وایي آیات وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب دا نخي مطلب دا دی چې ته به وایې چې دا د دې نښه ده او بل سړی به تا لکه مثلا سړی بیمار دی نو یو ولا لاس یو اله ټیسټ بلکې کله ولا ټیسټونه مو کوي دې کې دا چل ما په دې سینه درد راغلی په خوا مخکې چې موږ اله مدرسې نه فارغ شوم هغه کار نو هغه یو له چې به ورغلم نو یو به وایي چې دا ستا ټي وي ده نو په ټي وي دوایان را باندې وخوړې نو بل له چې ورغلم وایي ستا په زړه کې مسله ده نو زړه دوایي رګونه دي باندې نو د رګونو دوایان را باندې چې بل له چې ورغلم نو هغه ماته وایي چې دا ستا په دې سینه کې دننه یو جالی ده او هغه وچه شوې ده نو هغه را باندې دغه دوایان وخوړې چې بل له ورغلم نو هغه وایي دا ستا د دماغو کمزوري ده نو بل له چې ورغلم هغه وایي په تا چا جادو کړی ده نو بل له چې ورغلم هغه تا وایي په تا پیریان دي نو بیا نو علامات څه دي نو یو سړی ته د یو شي علامه وایي بل ته د بل علامه وایي نو الله تعالی ورته وایي چې لآیات لأولي الألباب دا زما د توحید نښې دي او ته پرې نه پوهېږې نو نښې خو ته هم ورته ګورې خو ته په غلطه لار روان یې پاتې شو دا چې دلیل څه ته وایي نو دلیل دا بیا د فلسفیانو اصطلاح ده د فلسفیانو قرآن هغه اصطلاح نه وایي قرآن خپله اصطلاح ته وایي نو کله کله آیت ته دلیل په معنا باندې استعمالوه خو عام طور باندې د آیت مطلب نشانی ده نشانی نو په نشانه کې خلک اختلاف کوي او قرآن د خپل توحید دلیل ګرځي او نور خلک د نور څه دلیل ګرځي ځکه الله تعالی خلق په خپل توحید مجبوره کوي نه پر اخري خبره ځان پوي کوي یعنی څنګه چې الله تعالی قرآن کې وایي چې لا اکراه فی الدین دین باندې دین کې جبر نشته تا مجبور کوم نه ته خامخا مؤمن شه اگر چې بلا اکراه فی الدین به خبرو او سبا له دا خبر ان شاء الله بیا پورا کوم ځکه دې دا دام خلکو نیمګړی د کړه دا ټکی خو څنګه چې الله تعالی احکام په لحاظ سره څوک مجبور کوي نه نو داسې په دې کائناتو کې الله تعالی د توحید دا نشانه په داسې طریقې خو دي چې سړی ورته وګوري نو سړی په دې مجبور کېږي نه چې خامخا به توحید مني ځکه چې بیا خو اکراه شو کنه بیا خو امتحان ختم شو نو الله تعالی ازمایش ختمه نه نو دا نشانات په دې کائناتو کې داسې خو دي چې
چې که څوک په درسته طریقه غور کوي نو صحیح نتیجې ته راشي او چې په درسته طریقه غور نه کوي نو ګډوډ روان دا ځکه چې لا اکراه فی الدین الله تعالی د دې ګوره دومره لوی کائنات پیدا کړي او د دې باوجود هغه د توحید هغه سبق د په دلایل وی خو داسې انداز کې نه وایي چې هغه ملحد او کافر چې ده بالکل ابو شیره د دینه بغیر بل ځکه چې بیا په امتحان ختمېږي کنه او الله تعالی دا درس د امتحان لپاره پیدا کړی دي نو دا د الله تعالی د عظیم حکمت د حکمت باندې خو چې سړی ځان پوهی نه په ډېره موده پس پې پوهېږي نو دا بغیر د حکمت نه دا کائنات څنګه پیدا شو که دا بغیر د حکمت نه پیدا وي او دا نیچر پیدا کړی وي نو په دې کې د الله تعالی د توحید دا نښې بیا د کوم ځای نه راغلي بهرحال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا آخري خبره په دې سلسله کې دا ده چې د دې بعض خلکو تعلق د فقه سره راوسته مطلب دا دی چې کافر د مؤمن ولی نشي کېدی کافر د مؤمن ولی نشي کېدی کافر د مؤمن لپاره وارث نشي کېدی په بعض ځایونو کې د کافر گواهی په مؤمن معتبر نه ده دا فقهي مسلې دي او که بالکل خالصه فقهي خبره ته پس راشي نو دا خبره هم پکې وایا چې په دې شرکت نه ده شرکت چې ستاسو پیسې به او څه به زما پیسې دا شرکت دوه قسمه ده نو به شرکت کې قسمونه خو دوه یو ته شرکت عنان وي بل ته شرکت مفاوضه وي نو فقهاو لیکلي دي او د احناف دا مستقله رائے ده چې شرکت مفاوضه چې په فقه کې کوم ده نو دا مسلمان د مسلمان سره کولای شي د غیر مسلم سره نه کیږي شرکت عنان کیږي ځکه چې په شرکت مفاوضه کې هر فریق دا وکیلم ده او کفیلم ده او ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا دا نقطه مې په علماء او د پاره واخر دعوانا دعاو کې دې ډېر خلکو د دعاګانو لپاره درخواستونه کړي کوم خلکو ته چې د دې درس نه د دعا تمه د الله تعالی د هغې تمه په خیر بدله کړي او د هغې مشکلات اسان کړي الله تعالی زموږ د ټولو مشکلات اسان کړي زموږ د بیمارانو شفا نصیب کړي زموږ قرضداران د قرض نه خلاص کړي د چا چې څه جایز مشکل دی او څه مسله د الله تعالی هغه په خپل خیر او خوبۍ سره په خپل توفیق سره هغه حل کړي زموږ د ټولو مشکلات اسان کړي زموږ مړي وبخي زموږ بیمارانو له شفا ورکړي زموږ په کورونو کې خیرونه او برکتونه راولي مینه او محبت پکې راولي موږ له علم راکړي موږ له اخلاص راکړي موږ له تقوا راکړي موږ له د نیک عمل توفیق راکړي موږ له د اتفاق او د اتحاد توفیق راکړي موږ له د خپل دین د غلبې دپاره د جد توفیق راکړي او دا توفیق الله تعالی او دا عمل زموږ په خپل دربار کې قبول کړي زموږ په اخلاص کې خیر او برکت پیدا کړي موږ له صحت راکړي موږ له خوشحالۍ د دنیا او د آخرت راکړي